عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها وموبقها. پدې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې بنیادی خبرې ذکر کړې دي او بعض هغه عبادات چې انسانان په کې سستی کوي د هغې اهمیت بیانوي. راوی د دې سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم دی، اشعری دی، بنو اشعار سره تعلق دی. د سیدنا عمر دور خلافت کې یو طاعون راغلی و، په هغې طاعون کې دی وفات شوی دی. الطهور شطر الایمان دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پاکیزگی د ایمان نیمه ده. د شطر یو معنی محدثین نیمه کوي، چې کله نیمه معنی وکړو دا یې مطلب بدایي چې طهارت دوه قسمه دی. یو هغه طهارت دی چې د هغې تعلق ظاهر سره دی، خپل وجود پاک ساتل، جامې پاکې ساتل، کمزې کې ناس پاس دي د هغې پاک ساتل، دا د ایمان نیمه ده. په دې وجه یو ګنده ځای کې ناسته کول، ګنده جامې اچول بغیر د ضرورت نه، یا د کار د وخت نه علاوه اسخا جامې اغوستل، یا د چاپیرچل ګندګي، دا د ایمان منافي څیز دی. دې طرف ته توجه کوئ. ډیران داسې ځای کې مه غورځوئ چې د خلکو لارې او خلکو ته تکلیف ورکوي. لار کوڅه ګنده ساتل د ایمان والو علامت نه دی. د ایمان والو علامت دا دی چې د هغې لار کوڅې صفایي، د هغې وجود هم صفایي، اسخا نه وي چې خلکو له تې بوی ورځي، جامې هم ګنده نه وي چې خلکو له تې کرکه ورځي. ظاهر صفایي دا د ایمان، صفائی ظاہری د ایمان نیمه ده، او باطنی صفائی نیم ایمان هغه دی چې سړی خپل ایمان خالص کی، شرک نه پاک کی، کفر نه پاک کی، د لویې نه پاک کی، خپل اخلاق پاک کی، ګندګۍ نه پاک کی، غلا نه، غلطۍ نه، بدکارو نه پاک کی. د شطر معنا چې کله مونږ وکړو نیمه، نو د هغې نه مراد دی چې پاکیزګي دوه قسمه ده، یو ظاهري ده یو باطني ده. نو ظاهري نیم ایمان دغه دی او باطني نیم ایمان هغه دی. نو هر مومن د خپل شان وپېژني چې زه به ظاهر کې هم صاف سوتره یم، زما ویښته به هم صاف سوتره وي، زما د مونځ ځای، زما د استوګنې ځای به مزېدار وي، ښکلی به وي، پاک به وي، زما لاره کوڅه به صفایي کې به ګندونه نه وي. تر دې چې د انسان باتروم کله هغه استعمال کړي نو پکار دی چې پاک کړي. زمونږ خلک باتروم استعمال کړي نو ګند دلته وغورځوي، دا صحیح طریقه نه ده. درست طریقه دا ده چې تا استعمال وکړه، د هغې جوړ د دې لپاره چې هغه استعمالیږي، بند ولی شي، خلک استعمال کی او ګند پکې دغه شان پروت دی. نو پکار دا چې یو مسلمان په دې پوهېږي چې ما یو ځای استعمال کو نو د بل مسلمان دپاره دی اوس پاک کم، او د هغې طریقه دا چې سړی اوبه استعمال کړي، ځای صفا شي. بس خپل ګند خو کم سے کم سړی په خپله پاکوي که نه، چې سړی ځای ګنده کوي او ګندګي به له بل څوک پاکوي، نو دا د څه شي انسان دی؟ دی خو د خپل ایمان نه خبر نه دی چې صفایي د ایمان نیمه ده. یا د شطر دویمه معنا یو حصه ده.
الطهور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی ظاہری پاکیزگی دا د ایمان یو لوی حصہ ده. انسان بظاہر کې هم صاف ستھرئی د لباس پاکی قرآن حکم دی وثیابک فطهر، پیغمبر خپل جامې صاف ساته. کار چې کوي سړی نو ټیک د جامې خیرني شلیدلی ګندۍ داغونه پی، لیکن چې کله مسجد ته راځي نو پکار دی چې هغه جامې وباسي. که په هغې داغ دبې لګېدلي، رنګونه پې لګېدلي، د بدبویې څه شی پې، یا زمیندار دی کپړې پې کې ګنده دي، نو پکار دی چې هغه وباسي. کنی بیا د مسجد ته نه راځي، مونځ د ځان لوګي. اکثر مستریان چې تاسو ګورئ بازار کې د دکان نه روزي دغه شان د تیلو بوی دي سخت ولاړي او ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملائکو ته تکلیف رسی دا هغې څیز نه د کومو نه چې انسانانو ته تکلیف رسی. نو بل لوه بدبویي نه ورکو. کم خلک چې د هغې د خولې نه څخه بوی ځي بیماران وي، بعضې صفایي نه کوي، بعضې بیماران وي، د معدې بعضې بیماران وي د هغې د خولې نه وږم روځي. یا خو د هغې خپل علاج وکړي او که نشي کولی خلکو ته تکلیف وي بیا یې جماعت ته نه راځي. دا دینی مسله ده، کرکه نه ده، دا خلقو ته تکلیف ده. د چا ترخونو نسخه موی دي ترخ نه صفا کوي او دی پوهېږي چې خلقو له تکلیف ورکوم نو دی د صف ته نه راځي. علاج دی وکړي د هغې یا د صفایي کوي. مونځ د خلک ګپ نه جوړوي. مونځ داسې شی نه دی چې سړی دی مونځ کوي الله دپاره او انسانانو له تکلیف ورکوي. زموږ د دین په کتابونو کې دا خبره ډېره وضاحت سره لیکلې ده، لیکن مونږ صفایي دې ته وایي چې ته تشه اودس وکړه یا لامبه. دې ته نه ګورو چې زموږ د کپړو نه څومره څښام وځي، د خولې نه څومره څښام وځي. او په دې ځان پوهول پکار دي چې کله سړی کچه پیاز کچه اوږه وخوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دی جومات ته نه راځي. ولې د هغې نه بدبویي راځي، انسانانو ته هم تکلیف وي او ملایکو ته هم تکلیف وي. اصل علت بدبویي دی. د جمعې په ورځ باندې خوله به ډېره وه، پاس نه به کله کله باران شو، د خلقو جامې به د وړی وې یا به د اوښانو د بور نه جوړې شوې وې، نو څاڅکي وراتلل بدبو به یې پیدا کړ. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو جمعې په ورځ چې راځئ لږه خوشبو لګوئ، ساعتر سپری لګوئ په ځان باندې. اوج کله سره روان یې یو سړی چا سره ودرېږي بوی دې ځي. دا صحیح طریقه نه ده. پاکیزګي دا د ایمان نیمه ده یا د ایمان لویه حصه ده. سړی چې ډېر شی پیسې په نورو څیزونو لګوي نو په اترو دې هم څه پیسې ولګوي، 100 روپۍ. چې یو بوتل والي نو زما په خیال 1-2 میاشتې کېږي د سړي. نو موږ ته دا نه ښکاري. د حدیث لومبنۍ ټوکړه دغه ده چې پاکیزګي د یو سړي کپړې خرابې وې څښا وې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو که روبه نه چې دا ووینځه دا وینځه که نه. د چا ګیرې ولیدله چې ډېره عجیب و غریب ده، نو یې فرمایل تیل نه در کړه منګز دی کې نه شوالی. دا د صفایۍ څیزونه دي. دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صاف ساتلو ته د ایمان لویه حصه وایي. سړی دې صاف ستھرا وي. والحمدلله تملأ المیزان. الحمدلله ویل د دې عقیده ساتل دا ایمان د ایمان چې کوم میزان دی هغه ډک کړي. الحمدلله ویل تملأ المیزان، دا میزان ډک کړي. میزان هغې څیز ته وایي چې په هغې د انسانانو اعمال تلل کېږي. نو چې کله سړی الحمدلله عقیده ساتي، الحمدلله څه معنی ده؟ الحمدلله معنی دا ده چې دنیا کې څه کېږي دا د الله په اختیار کېږي. د خدایتوب صفتونه، د کار جوړولو صفتونه، د غیب پیژندلو صفتونه د الله لره. و چې کله دا عقیده وویله نو تا ځان د شرک نه بچ کو، شرک ختم شو نو ستا ایمان ډک شه په دې باندې. او کله به یې فرمایل سبحان الله والحمدلله تملأان ما بین السماء والارض.
سبحان الله الحمدلله ویل دا د اسمان او د ځمکې په منځ کې دا ځای ډک کي. د دې څه مطلب دی؟ د تعلق عقیدې سره دی. سبحان الله دا مطلب دی چې الله د شریکانو نه پاک دی، الله د عیب نه پاک دی، الله د هرې کمزورۍ نه پاک دی. تسبیح دا مطلب دی. او الحمدلله دا مطلب دی چې ټول د کمال صفتونه یوازې الله لدي. دا عقیده ده. د دې عقیدې په بنیاد چې یو سړی سبحان الله الحمدلله وایي که نه، دا ډېر لوی عمل کوي. دا سړی ډېر لوی کار ده. خو دا عقیده به سړی ساتي، دا نه چې د الله نه سوا بل ته را مدد شوي او په ولې سبحان الله الحمدلله وایي. تا خو الله پاک ونه ګڼو، تا خو شریک ورسره وکوت. یو سړی د الله نه سوا د بل د نوم منښته کوي او سبحان الله وایي، نو تا خو الله له عیب کتلی دی، عبادت کړي شریک جوړ کړی دی. زمونږ خلک دې باندې سوچ نه کوي چې دې الفاظو کوم مقصد دی، په هغې باندې ایمان ساتل ضروري دی. او ایمان چې وساتې نو بیا د هغې په تقاضا عمل ضروري دی. والصلاة نور، د قیامت پر ورځ هر انسان ته رڼا ضرورت دی. نو هغه رڼا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق هغه لمونځ دی. قرآن مجید کې صدقه چې کوم ده هغې ته هم نور ویلی دی. نورهم یسعی بین ایدیهم، چې کومو خلکو د الله په لار کې خرچه کړې ده نو د هغې رڼا به د هغې مخ کې د هغې ښي طرف ته د هغې ګس طرف ته روانوي. دا لار ښیي دته، لار اسانوي. تیاره کې ټارچ بیټري چې ورته موږ وایو، په هغې باندې موږ ته لار اسانه شي. جنت کې تلل، صراط باندې تلل، د هغې اسانتیاګانې په اعمالو باندې دي. پکار دا چې مسلمان منځګزاري. یو سړی چې هغه منځګزار نه وي، هغه سره نور نشته د قیامت په ورځ. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله منها. منځ کوئ، پابندۍ سره کوئ، دې دپاره چې د قیامت په ورځ سړی ټاکم ټوک نه کوي، چې تندی یې څه شي سره نه جنګېږي. د قیامت د تیارې د ختمولو دپاره پکار دی چې انسان دلته کې خپل رب سره خپل رابطه مضبوطه ساتلی. پنځه وخته هغه یادوي. الصلاة نور والصدقة برهان، او صدقه کول، خیر خیرات کول، دا برهان دی، دا دلیل دی د انسان د مسلمانۍ، او دا دلیل دی د انسان د جنت ته داخلېدو. خیر خیرات زمونږ خلک نه پیژني. دی خیر خیرات دی دوی چې دیګ به پخی نه لاغې خیرات دی. او که ماښام کې یو غریب له ډوډۍ ورکړه د خیرات نه وایي، عام خیرات. خیرات د خیر جمع دی. خیر منې چا سره نیکي کول. یو سړی بیمار دی، تا هغه له 100 روپۍ ورکړې، دا خیرات دی. ته چا څوک مړه شوي دي، تا هغه سره څه مالي امداد وکړه، دا خیرات دی. خیرات د خیر جمع دی. خیر منې نیکي کول. دا کم ته چې موږ خیرات وایو، دې ته په قرآن او په حدیث کې صدقه وایو. والصدقة برهان، صدقه برهان دی. برهان فرق راوستون کې ته وایي، د حق او باطل په منځ کې جدا کوون کې ته وایي، لار ښودون کې ته وایي. صدقه برهان دی. دا دې علامت دی چې دې سړي الله او رسول سره مینه ده، ځکه پیسې لګوي. د پیسو لګول ډېر مشکل کار دی. پیسې ټولو خلکو سره وي، د هر چا جیب کې 200-300 روپۍ، لیکن د دې لګول او خاص کر په هغه ځای کې لګول چې هغې کې د الله رضا مطلوب وي، دا ډېر کم خلک کوي. ځان باندې لګوي خلک، خپل اولاد باندې هم لګوي، لیکن د الله په رضا کې لګول دا د ډېرو کمو خلقو کار دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته برهان وایي. دا برهان دی د دې سړي چې د دې سړي الله او رسول سره ډېره مینه ده. وصبر ضیاء، صبر خو هغه صبر ته وایي کوم چې سړی د مشکل په وخت کې کوي. تکلیف راغی، مصیبت راغی، انسان ته تکلیف وي، خفه ومي، جاړي هم، لیکن دی عقیدې چې زما رب راوسته دی، لرې کوونکی هم هغه دی. دې ته صبر وایي. د صبر دا مطلب دی چې انسان ته تکلیف نه وي. ته چا پلار مړ شي، دی به خاندي، ډولګي به وایي،
که خفه کېږي به د چا ښځه مړه شي د یو ښځې خاوند مړ شي نو ستا به خیال دی به اتڼه جوړي که خفه وي هغه انساني مزاج دی خفه وي لیکن ایمان ادارې چې دا ټول د الله د طرف دي مؤمن خپل ځان په الله خرڅ کړی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه مؤمن خپل ځان او خپل نفس په الله خرڅ کړی دی د جنت په بدل کې په دې وجه چې کوم تکلیف راځي د خند پیشانه سره برداشت کوي زما رب مال په دې اجر راکړي او دې سیز نه علاوه بل څه نه کېدل دا کوم تکلیف چې ما ته ملو شو بدا و زما قسمت کې ونه په دې وجه صبر ته ضیا وي دا رڼا ده او کله صبر روزې ته وي صبر روزې ته وي وصبر ضیاء د قیامت پر ورځ د انسان روزه دام رڼا ده والقرآن حجت لک او قرآن د الله آخري کلام دی دا به ستا لپاره دلیل وي د قیامت پر ورځ که دا تا لوستی په دې د عقیده ساتلي او د دې مطابق د عمل کړي دا ستا لپاره دلیل دی او علیک یا به ستا په خلاف کې دلیل که تا ته ځان ړوند ساتلی که قرآن له دې ګوتې نه وي وړلی یو حرف هم نه درځي نو د الله نه ویریږه قرآن دا فرمایي چا چې زما د قرآن نه مخ اړولی دی نو د قیامت په ورځ به دی ړوند باسي قرآن نه مخ ماړوی چاله نه ورځي اوس هغه زده کوي د قرآن په طالب علمانو کې خپل نوم ولیکه دروازه یو ټکی وایي هم ټیک ده د قرآن پرېښودونکي باندې دا ډېرې کمزورې دي زموږ ډېر داسې مشران شته چې له قرآن نه ورځي غم ورسره هم نشته که ته ورته بیا دا مثالونه پیش کړې نو دی په هغې نه پوهېږي دا ډېر لوی ظلم دی د الله کتاب سره یو سړی هغه قرآن نه مخ اړولی دی شا کړی ده ورته نو قرآن به صحیح حجت علیک دا به ستا خلاف دلیل قیامت پر ورځ به تا د ګریوان نیسي او د الله مخې ته به پیش کوي دی پیغمبر به هم وایي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دې قوم دا قرآن پرېښو د قرآن لوستل د قرآن ترجمه کول اکثر ځایونو کې د قرآن ترجمې ډېرو جماعتونو کې د څوک نه کیني چې ترجمې ته نه کیني سړی دی اوس څه نه زده کوي که د مور خېټه کې زده کوي ترجمې هر ځای چې کېږي ته کینی وږ دی رای مباسي خلک دا مونږ چې ځان دین ته وقف کړی دی ولې زمونږ کارونه نشته زمونږ بچي نشته دی زمونږ کورونه او ښځې نشته دی زمونږ رشته نشته دا یو غلط څیز دی د خلکو چې ګنې د څه کار نشته دی کار یې ولې نشته یو سړی د هغه درون کوري د هغې لپاره ډېر محنت ضرورت دی لیکن چې کله په دې پوهېږي چې زمان آخرت کې بعض پرس د دې څیز دی نو هغه دواړه څیزونه یو ځای چلوي دواړو له ټایم ورکوي ټایم یې چا سره نه وي کوم سړی چې دا قرباني نشي کولی چې د قرآن درس و تدریس کې نه کیني هر ځای چې موږ نه مه وایه بل ځای ووایه موږ دا چاته نه وایو چې ما نه قرآن نه ووایه کلي کې انتظام وکړه خپل جماعت کې وکړه خپل کور کې وکړه د قرآن ترجمه او تفسیر زده کړه چې قرآن ما ته څه وایي څه مطالبه ده چې کله سړی د قرآن مجید په معنی پوه شي نو هغې به دی عقیده ساتي او هغې به دی عمل کوي چې پوه نه دی پس شي عقیده ساتي دا د قیامت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړي وو چې یا خو به دا ستا لپاره دلیلي که تا زده کړي عمل دې پې کړي عقیده دې پې ساتلي نو ستا لپاره دلیل شه خو که تا دې کې یو هم پرېښي نو حجت علیک دا ستا خلاف دلیل دی چغې به ووایي قرآن چې ربه دې فلانکي نه هم زده کړی زموږ استاد سید حبیب صاحب الله دې وبخي دا مشران ډېر عجیب خبرې کوي زموږ دې کلي کې مردمشماري کېده ډېره مخکې موږ له هغې کور کې دا زموږ کور چې دی دا بیټه کو زموږ ابه کار کوه نه ما ته یې ویل زما غرمه به تا سره وي نو ما ورته یې ښه څه طریقه وایي نو ما ته یې چې پلانې شی به خورم او ډوډۍ چې وخورم نو بیا یو غنټې دپاره اوده کېږم چې ما څوک ډسټرب کوي نه بیا ټیک ده دلته ته 2-3 ورځې و دلته کې چې ته نه ما ته ستا کلي کې هم ډېر شي هندوان دي زه پوه نه شم په خبره
نو ما ته یې کورونه وښول چې په فلانکي کور کې خر خواخله قرآن نه ورځي دواړو ته څومره نګین دي چې دي هغوی له قرآن نه ورځي څومره زامن یې چې دي هغوی له هم قرآن نه ورځي او د هغوی اولاد لکه 3 نسل دي 3 نسل له قرآن نه ورځي دې کلي کې اوس هم داسې خلک شته دا به څه کوي دا خلک او د دې فکر به څوک کوي چې یو سړی خپل فکر په خپله ونه کړي د عالم په فکر څه کېږي قرآن مجید نه بېروخي دا ډېر نقصان ده چیز ده قرآن سره ربط وساتئ تعلق وساتئ د قرآن مجید په طلباو کې خپل نوم ور داخل گیا چې زه قرآن مجید اورم ګورم د ځان د پوهولو کوشش کوم نو قرآن به یا ستا لپاره دلیلي او علیک یا به ستا خلاف دلیلي قیامت پر ورځ به دا پته لګي کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها وموبقها د حدیث د آخري ټوکړه کې ډېر د یری الفاظ دي مونږ باندې الله روزانه مرګ راولي دا خوب زمونږ مرګ او بیا چې سار پاسونو دا زمونږ قیامت ته باس بعد الموت سړی چې پاسي ساره مله څه دعا کوي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور حمد هغه الله لره دی چې مونږ د مرګ نه وروسته ژوند نکړو خوب دا مرګ دی په خوب کې سړی څه کار نه کوي نه ویني نه ګوري نه اوري اس قسم کار نشي کولی چې بیا را پاسي د الله مهلت ورکړو چې یو ورځ مې بله درکړه دا مسلسل دا رواني دغه شان دی لیکن ډېر کم خلک یي چې هغه دې نه عبرت اخلي هېڅ چا ته دا پته نشته چې زه ماښام پورې رسم که ونه رسم ماښام خو ډېر لرې دی هېڅ چا ته دا پته نشته دی چې جومات نه وځم که نه وځم لیکن بیا هم آخرت د هغې تصور یا د هغې عقیده هر چا نه یېره ده په دې وجه یو سړی د آخرت د جوابدهۍ په ځای باندې دنیا فایدې ګوري چې دې څیز کې دا فایده ده دا فایده ده د مسلمان کار دی چې هغه په هر څیز کې د آخرت فایده ګوري او د آخرت د نقصان نه ځان ساتي ته حدیث کې دغه ویل غواړي کل الناس یغدو هر سړی چې سوا کېږي نه فبایع نفسه نو خپل نفس خرڅوي هر سړی خپل ځان خرڅوي څه مطلب دی یو سړی یا نیکي کوي یا بدي کوي دا کم سړی چې ناکاره کار نه کوي بدی کوي د ځان په بدی خرڅ کړی او کم سړی چې نیکي کوي نو د ځان په نیکۍ خرڅ کړی نتیجه به څه شي فمعتقها او موبقها نو دا کم خلک چې نیکۍ کوي نو د خپل نفس آزاد کی اور نه اخلاص کې خپل ځان او موبقها یا چې کم سړی ګناهونه کوي د الله دین ته نه راځي نو د خپل ځان هلاکونکی دی دا معامله هر سړی روزانه کوي غلا کوي دروغ وایي بدکاری کوي سودونه کوي شرابونه څکي دی په دې نه پوهېږي زما انجام به څه دا خو د نه خپل نفس په خپله هلاکت ته بوت او یو سړی چې دی منځګزار دی قرآن خان دی د قرآن او د حدیث اتباع کوونکی دی سمې خبرې کوي سم کارونه کوي دا سړی آزاد سړی دی او د خپل ځان د جهنم نه آزاد کړی دی د مختصر حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څومره هدایت کړی دی دې هدایاتو باندې دا یوازې اورېدل نه دي په دې عمل کوئ پکار دا دی چې دا زمونږ اعمالو کې دا ښکاره شي د صوم و صلات پابندي راشي د قرآن درس و تدریس کې سړی ناست وي حدیث ښودلی شي د هغې کې سړی ناست وي په دې باندې زده کړه کېږي په دې خو نه کېږي چې سړی قرآن او حدیث راوالي مقتدیان ټولو تختي په دې باندې علم نه راځي د جمعې ورځ باندې امام تقریر کوي علمي خبرې کوي د کلي خلک وروستو راځي او هغه ټایم کې راځي چې امام خطبې ته ودرېږي ځکه دې ته د علم ضرورت نشته یو سړی ناپوهېږي نو پکار دی چې د خپل ځان د پوهولو کوشش وکړي و د حدیث کې ټول زور په دغې باندې دی بل دا چې د الله په ذکر اذکار باندې زور دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر د دې په باب کې وروسته انشاءالله مستقل حدیث راځي به وایو اقول قولی هذا استغفر الله لكم